چې زموږ د کور ویډیوګانې چې شیر کولې د هر څه شیر کوله زموږ د زنانو بېعزتي به یې کوله موږ له بیا دمکیانې راکولې ما سره یې د ده ریکارډینګ هم پروت دی په موبایل کې چې دی الګ پهله یو سړی زخمی کړی دی بیا بل سړی وشته دی هغه مړ کړی دی بیا بل وشته دی زخمی کړی دی اندا ټیک ټاک باندې مې یو بل پسې بیزته کولې کور ویډیوز به شیر کول د کسان جرګه به راوستو موږ ورته کار دی زموږ د ورو ټیک شي پس روغه بو کو کنه موږ لانجو والے نه لانجه کوو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د فقیر آباد نپس د پښتخرې تانی پولیس داسې یو ملزم لیولې دی چې هغه پر ډیره وړه خبره باندې دوه کسان وشتي دي زخمیان کړي دي او یو رشتہ دار چې کوم دی هغه مړ کړي دي دغه دریو کورونو رانولو نپس دا ملزم نیول شوی دی د خپل کور چې کوم دی هغه هم دغه سه حالت ته چې دی بجیل تلاړ شي د کور والا او ماشومان به عمده سه پات شي دا جنگ جګړه د سنه شروع شوی و د کې د کم رشتہ داران وجلی دي او د کې پولیس اوس پورې سکړي دي او ملزم په خپل تفتیش کې سویلی دي دا یو تفصیلی او د عبرت نه ډک رپورت دی دا کار شوی دا وشتمه روجوه او دا زموږ ملمانه راغلی مولیان صاحبان راغلیو او د اتلار کې بعد هغه کړی و ناس راته هغه بس تو مې وشو بس وشو بعد کوړه منډه کو بس د ګلمنهره مشنه مرا واغشته او تماچه مرا واغشته بس مین روډ باندې بدلته زما د روش روزو دی دوړه په دغه باندې وشتو په دوړ په باندې د ګلمنهره بعد بیا له پس دی او تختې دو بعد بیا وخت تیرې دو بس بیا دغه تر زیو شهزاد نومیو ځان د روډ په غاړه ځان پېټرول پمپ جوړولو په دې ټایم کې بعد ورته راغو داسې تقریبا 15 بجې به وسه کم لا 15 وې بس او بعد وښتو هغه ولې وښتو شهزاد هغه ځکه وښتو بعد غریب بعد ورته کتین شو هغه ډیر خو خور ګربان سره منډه به کوله او ډیر د کلی لپاره ډیر خو حق خبر مونږ چې کم دی خو تاسو رشتہ دار مو کنه څه دی د زمونږ د ترول درو مرته ناسته ده د واجد فهم د خوراکه مرته ناسته ده او د شهزاد بیا د پس بیا وښتو تاسو وی چې تاسو د برازینامې د پر خلک امر لګل نو دی تاسو وی چې رورم ټیک شي دی پغه غوسه زکه شهزاد او د کسان جرګه به راوستو موږ ورته کار دی زموږ د ورو ټیک شي پس روغه بو کو کنه موږ لانجو والے نه لانجه کوو بعد داسې کار شو د بس د صبرونه کو د بس هغه زموږ د ترز شهزاد د بیا وښتو شهزاد واده شوی او چې واده شوی شپږ بچي وو او دوی لوريانې وسلو زامنو او هغه نه پس د بیا تاسو جواب موافق کړی دی بیا هم دم کانه به را کولې هر څنګه هغه را باندې کوله بس موږ زم خدای شته پېښ زم تاسو به الله کوي او موږ بس الله ته پرې خېده او د خپل لوريانو پرې خېده او خپل موږ سره خپل صفای کړي و تاسو قسم ته سلی کړي و د ګلمنر ظالم دی د مرسته موږ نه کوو موږ نو وخت شرط تیر دی به کله یو کار او کله بل کار او کله بس کورما کې به کله به د خپلوانو کې به پروت بس دی به خزه به دوی بچي واړه بچي په موټرسایکل به ګرځېدو را ګرځېدو اوس پولیس ونیو هغه ګلمنر پولیس ونیو او ډېر ذاتيات کړي دي او واړه مشمان پاتې شوی دي د شهزاد د بچي او دا شهروز چې کوم دی هغه ټیک شوی دی ستاسو بس دومره ټیک شوی بس کار روزګار نشو کولای د خپل وجه او نور غریب بس پکړ پروت بس ګرځېدل شي او د ټایم کې په روجمات کې زمون لا د خوري راغلو زما د خور زمو په دې راغلو د اختشام سره روټو پسیتلو د شهزاد راغوخته ورته راشه او داسې کار دی روجمات لا او دی ورته لار کې ناسو او کور کې ورته ځان برابر کړو ځان ته تیار کړو وسله په برابرو او بدا پاګه ور خدای خیر کو به زمو د اروپا خپل کې د شیروزه او بدا شهزاد د خدای وبخي بدا شهزاد وښتو بس شهزاد بچیوس بس خزا او بچیو زه بس اسی کی دای غټي وټي سو ولا دا څه کار دی بس الله دې دا غدل ته تعجبات کې شهزاد زیشته دای کریم ورزي او بل ان کې د بس هغه سره دي او تعلیم معلم په کوي او شپږ بچي او څلوري زامنو او دوی لوريانې وي اشفاق خان دراته وای د تاسو یو ملزم نیولې دی چې 2324 وې په یو 302 د دې څه هیستوري وجه دی کیس دا ګلمنیر د نوم دی بیسیکلی دی سویګي سوال سره په کنټراکټ باندې کار کوي 2024 اپریل کې روجه کې
د خپل رشتہ دارو هغه ویشتو 324 و راغې نه پس لیټران په اکتوبر کې د بیا شهزاد دی راي خځې بیا رپورټ کړو لیټران میاشت پسې بیا د ویدارو چې دا دغه جګړه شهزاد هم د ویشتو او شهزاد هم د ویشت هغه پریویس چې کومه جګړه شوې اپریل کې راي شاسانه و بیا اصل کې یو فیملی و دا بیسیکلی د کورم دی او دلته خزه کړی دا فیملی کې دا غون وشتل چې کړي د درې دوا ټیم مرډر دی نو د خپل فیملی کې د وشتي ان لاس چې کوم د ویلی شي کوم کې دی خزه کړی دا هغه وشتي دي زیاتره دی وجه چې دم دغه غریلو ناچاکی باندې دا او بل وجه مین دا ټیک ټاک باندې مې یو بل پسې بیزته کولې کور ویډیوز به شیر کول کم پهله چې کم د جګړه شروع شوه پهلنې چې د شهروز پکې زخمی شوه کوم 324 شوه هغه دې سوي چې دی جمعه تتل په دغه کې څه خبره باندې تکرار شوه ا دې وی چې روزه کې د چې کوم اوخې دی او چې موږ پروګرام کړو روزه کې او د بیا جیلی سی و مولیان موږ راغوستو پاره د تخمګانو پروګرام خراب کا پای باندې تو مې او شو نه پس بیا د بیا د مارو روشته دا اوس اخیری 324 نو خار کې د کړه د منصف چې زخمی کړي د منصف رور وی چې د ګلمنیر به زمونږ د زنانو زکه د فیملی سړیو تصویرونه ورکول وی مونږ بیزتی به کول مونږ اف ای ای کې وینا کړي و خو ملزم سبل څه خبره کړي داغه سوي ملزم وای زما والد صاحب خبر دی دلته تجربات کې هغه د پاسه ودیو درې له ماته به ویډیوز را لګل کنزل بدرت بیوی دغه وجه وا چې ما د منصف په موشته اوس د ملزم څه پوزیشن دی چې هغه ملزم خپل د درې مانه کې سونه چې کوم دی په تفتیش کې منلې دي پولیس بالکل هغه منلې دي او یورس کسټډي و انویسټیګیشن پکې لګیا دي ان شاء الله نور څه اپډیټ تاسو سره بیا شیر په 23 اکتوبر باندې چې کم شهزاد کم کس قتل شوی کنه دا خزي ویلو چې را د کور نه دغه پېټرول پمپ جوړ کړي هغه تدلو نه معلوم کسانو وشتو بیا غي داوا کړي و دغه په ګلمنیر باندې هغه بیا وی چې دا ګلمنیر دی او دا د وشته بیا په داویداري باقاعده کړو 164 ټیپ کړو ما ورته چې د ګلمنیر دام ویل دي چې هغه پهله 324 نه دی راځینامه نه کول نو د زکه بیا د شهزاد وشتو بالکل آیو د باندې منګه پرشر کوچي راځینامو کې د بکه مخکې نه شهزاد زکه وشته د ګلمنیر باندې خو یو تاسو رشتہ دار د زخمی کېدو او یو بل تاسو د رشتہ دار د قتل داوا وکنه دا اوس اخیری ځلې سوق وشته وستاسو چې دا زما کشر ورور مونږ د خدای تعالی غریبانانو د دشمنی وسم نشته دی دا منصف جی چې کوم دی کاکا صاحب ته کار لته لوبه او د کار نه 3 بجې چټي کده سارلې دی د ډیر وخت نه بیا سارلو خو دی ورته په دغه ورځ باندې سارلو ناستو چې کوم دی وی وشتو 3 بجې دغه چټي کړي و او 3:30 بجې د غزې تر رسیږي د پیډاس کړي جی او کم ځای لګیدل سونه زخمی دي هغه جی 3 ډز لګې دی یو ډز په سینه لګې دی او 2 ډز یې ترخ کې لګې دی جی دا ګلمنیر تاسو د خزه تاسو ده جی د خزه زما خور ده ستا خور او جی د سره تاسو د ګلمنیر سره خو یو هغه مخکې نم جګړه را روانه وي د اخیری کې تاسو د منصف ولي وشتو جی دا منصف چې کوم نه په دغه وجه وستو چې زموږ د کور ویډیوګانې شیر کول دارس شیر کول زموږ د زنانو بیزتی بیا کوله مونږ له به دمکیانې را کولې ما سره جی د ریکارډینګ هم پروت دی په موبایل کې چې هر رنګ کنزل د غول سپک ویلې چې پرېږدم هم نه ولم اوچ کبر را سره کړی ظلم را سره کړی دی مونږ ورته ویل الله دې ووهه منصف څه کار کو منصف جی ګلکارو څو بچی دي دوی بچی دي یو زوی دی او یو لور دی زوی دا دی جی مازوره دی او نور څوک دا وس داس نشته د کار وړ اوس هسپتال کې څه حالت کې ډیر زخمی دي هغه جی کوم دی بس دا ډیر دغه دی او سیریس دی خدای دې بس ولا نو دی خو مطلب ستا نور رشتہ داران یو مړ شو یو زخمی شو ستا رورم زخمی شو چې پولیسونو ستا خورم مطلب د خور خاوند دي کنه هغه ته مشکلات پیدا خامخا مشکلات پیدا شو ګینه زمون ورته لکه سم نو چې زمون پړه کې وي مونږ چې کم دی سو ځل ورته د کړي دي خلکو تمویلي چې مونږ خپل خور نه کونډو زکه چالت کې مخورینو دی خاطم چې کم دی ماما زامن دلته کې مونږ یو زمونږ چې کم دی دا دغه نشي کېدی مونږ کچره تانی کو خپل ګیډي بساتو خپل مجبوری به دا کو
مونږ چې خپل هم بیماران یو چې کوم دی دا شانتې کور کې هم ټول راته بیماران پراته دي خو ده به مونږ سره ډېر ظلم او زیاتې کړی ده ته چې کوم دی خدای سزا ورکړي. دا ستاسو د کور ویډیوګانې چې ده ورکړې وې د دې تاسو شکایت چېرته کړی دی؟ دی ما چې کوم دی اف آی آر هم کړي دي ما د تاجبات چوکۍ کې ویلي د ډورې چوکۍ کې مې ویلي اف آی دفتر ته هم تللی یم د هغې ما سره چې کوم دی چې درخواستونه هم پراته دي سټام مې هم لیکلی دا هم را سره پراته دي خو زموږ د غریبو چا دغه نه دی کړی. پولیس وایي چې ګل منیر په خپل انویسټیګیشن کې ویلي دي چې تاسو به د هغه پلار قبر ته تللی ویډیوګانې به هم جوړولې ورته وایي چې دا ورانه داسې صحیح ده؟ نه جی دا دروغ دي د مړي قبر چا وران کړی چې کوم مړ شوي او هغه چا راویستی دی یو هغې چې خلک امانت دغه کړي نو کم دی هغه روباسي بل ځای ته یې یوسي چې دی چې کوم دی دوی زمونږ خپله دیره کې هم ښخ شوي دي مونږ خپله ښخ کړي دي د دوی مور او پلار چې کوم دی زړو سترګې مونږ ویل زه خیر د زموږ خپلوان دي غریب یو خو بې غیرته نه یو جي مړي چا نه یې راویستې د تو د لاسه که چا هر څه ویلي که نه غلط کار نه به وکړو او نه به مو کړي به وي او جی. دا اوس دا منصف چې زخمی دی دغه د کور خرچه څوک چوي؟ جی بس دا زه تو خلک تپوس له راځي له 100 روپۍ ورکوي بس دا د هغه علاج دی دا د هغه دی او باقي چې کوم دی الله یې بس دغه کوي. ګرانو ملګرو ډېر دردناک واقعات دي د پولیس خبرې هم تاسو واورېدې متاثره چې کوم فیملیز دي د هغې خبرې هم تاسو واورېدې دې نه مونږ په دې خبره باندې پوه شو چې مونږ پښتانه هغه بدقسمته خلک یو انسان نه چې یو ځل څه غلطي وشي څه ګناه وشي نو هغه د هغې نه سبق واخلي. دې کیس کې تاسو وکتل چې دی الګ پهله یو سړی زخمی کړی دی بیا بل سړی ویشتی دی هغې مړ کړی دی بیا بل ویشتی دی زخمی کړی دی داسې یو کیس تاسو ته مونږ پرون د فقیر آباد تاڼې هم خولی و چې یو کس دقسې مسلسل 15 کسان ویشتي نو الله دې وکړي چې مونږ کې لږ صبر راشي او مونږ د داسې غټ اقدام نه پیله لږ شانتې سوچ کوو ځکه چې دی الګ چې کوم ملزم دی خپل کور یې مران که او 3 کورونه چې کوم دي هغې نور مران کل او دی به اوس په جیل کې کړیږي ښځه بچي به مطلب دا دی په بهر کړیږي نو الله دې وکړي چې په مونږ کې لږ صبر پیدا شي او الله دې وکړي زموږ په فیملیز کې داسې مشران پیدا شي چې کله خبره وړه وي چې په هغه ځای کې حل کړي چې دې حد ته خبره نه رارسي.